إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم ونور هداك. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ څنګه ژوند دې تیر کړی دی، داسې ژوند دې تیر کړی دی چې جامه به ورپسې په ځمکه راښکې شوه، کوټ به یې چولې په ځمکه به راښکې شو، څادر قیمتي، جامې قیمتي چې په لاره به ته نو په کورونو کې به د هغه د جامو خوشبويي خلکو محسوسوله چې په دې عمر ابن عبدالعزیز ته هغه زمانه کې قیمتي سپلی او قیمتي شالونه او قیمتي رومالونه او قیمتي پټکي یو ناشنا او یو شان کې چې په لاره به ته قدمونه به بل شان اخیستل، یو د نعمت ژوند د ناز. په لاره ته یو بزرګ له مخې راورغی، هغه بزرګ ورته وایي عالم و، وی عمر وی دا چوغه او دا څادر دې لږ اوچت کا، په ځمکه راښکې شي دا ګناه ده. دی ورته ودرېد داسې وی خبردار ژوند په لاس کې کلک ونیسي، خپل ژوند محفوظ کا، که آینده لپاره دې دا خبره وکړه نو په دا توره به د نه سره خوا والوځو. داسې یو ژوند دی تېره او ښکل یم خشته و، خشته مزېدار اعلی، او په دې مخ به یې کله روبه نه وې ځان که چې د خلکو نظر په مو نه لګي، زما دې مخ ته څوک ونه ګوري. او جوړه سار بدلوه او جوړه ماښام بدلوه، او داسې جامې به یې اغوستلې چې په هغې به د سرو زرو په تارونو کارونه شوي وو، د سرو د سپینو. پخوا به زمونږ په دې وطن کې د تیلې دا جامې د ناویانو له خلکو جوړولې، د تیلې جامې به وې، تیله به اوس خو د پلاستیک تیله ده، بیا د سرو زرو تارونو ته تیله وې، د سرو زرو نه به نري نري تارونه جوړېدل. اوس هم هغه جامې که چا کوي نو خلک یې په بیه اخلي، هغه زر ته وباسي. اصل تیلې ټوپۍ به وه او د تیلې جامې به وې، به د سرو زرو تارونو، نو د ده په جامو باندې به د سرو د سپینو ګلکاري به پې کېده. سلیمان ابن عبدالملک بادشاہ دی. سلیمان ابن عبدالملک چې کله بیمار شو او ناجوړه شو، د هغه یو خاص وزیر دی، خاص وزیر. هغه خاص وزیر ورته وایي چې بادشاه سلامته مرې اسم نو اسنا، داسې کار د مرګ نه پس وکړه چې خدای دې رونه نیسي. رجا ابن حیوه د هغه وزیر نوم و، رجا. سلیمان ابن عبدالملک ورته وایي رجا مقصد دې څه دی؟ وی ځان نه پس داسې سړی بادشاه پرېږده چې کم از کم قبر کې خو د نه الله تپوس نه کېږي. هغه ته پته وه چې زامن د ده بد عمله دی، او دی خو د پیغمبر په کرسی ناست دی، د پیغمبر په مصله ولاړ دی، نو د ده زامن ټیک نه دي، خراب دي. نو که دی لاړ نو دا زامن به بدعملي کوي او دا سیسټم به خراب کړي، د پیغمبر علیه السلام دغه خلافت او امارت به برباد بشي. رجا ابن حیوه ورته وایي داسې وکړه ځان له آخرت ته خواصم دی، داسې سړی په ځان په ځای ودروه مقرر کړه چې په قبر کې کم از کم الله خو د نه تپوس ونه کړي. یاره وی رجا ډېره ښه خبره دی وکړه، ما خو دا خیال و چې یا به ورور د ځان په ځای بادشاه کم یا به زوی د ځان په ځای بادشاه کم، ډېره ښه خبره دی وکړه. نو سوچ بچارې وکړه، یو کاغذ یې ولیکه او په هغه کاغذ کې د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه نوم ولیکه. هغه یې ونغښته، په ټوکړه کې بند که او رجا له یې ورکړه، وایي چې څومره د شورا خلک د پارلیمنټ، لکه دې زمانه کې د پارلیمنټ نه خلک صدر منتخب کوي، وزیر اعظم منتخب کوي، وزیر اعلی منتخب کوي، چې څومره د مشورې خلک دي دغه ټول مشورې والا راغونډ کا، او دا کاغذ چې مې د چا نوم لیکلی دی د ده دپاره بیعت علم، دی به د ما نه پس بادشاهي. هشام ابن عبدالملک د درو هغه د رجا له مخې راورغی، ورته یې ویې رجا دې کاغذ دې کتلی چې چا نوم دې پکې وی نه؟ وی ته وګوره که زما نوم یې خو ډېره ښه ده، که زما نوم یې تی ولیکه، زما نوم پکې ولیکه. هغه وی نه 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 مې کتلی دی، نه ترې خبر یم، نه پکې ستا نوم لیکلی شم. چې لږ مخکې راله عمر ابن عبدالعزیز په مخه ورغی، وی رجا دې کاغذ کې وګوره زما نوم شته که نشته؟ وی نه یم خبر. وی که زما نوم یې روان که ګورې، یو ورته وی ولیکه که زه بادشاه شم چېته، ځکه دې کاغذ سره به اوس خلک بیعت کوي چې دې کې د چا نوم دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم چې د حضرت عمر دپاره د خلکو نه بیعت اخیسته، نو د عمر نوم یې په کاغذ لیکلی.
عمر فاروق رضی الله عنه په کاغذ ولیکه خلکو ته وی دی کې چې مې کوم نوم لیکلی دی سره بیعت وکړي دا به بادشاهي یو براته بیعت به کو یو براته بیعت به کو حضرت علی رضی الله عنه هغه ابيعه ما به سره بیعت وکړو ولو کان فيه اسم عمر به که د عمر نوم پکې ولې نه خو ما بیعت وکړو عمر ابن عبدالعزیز رجا ته وی که زما نوم پکې روان کا نشم دا بار وړی هشام ورته وی که زما نوم یې ولیکه اشوقي چې څنګه دی کېناستو د پارلیمنټ دغه زمانې د شورا خلک راغلل او بیعت یې وکړو سلیمان وی زمانه پس به دا بادشاهي ټولو خلکو یې بیعت هم دې سره وکړو هر نوم چې پکې وي ټولو خلکو وی او چې کاغذ اوس پړ عمر ابن عبدالعزیز نوم پکې هشام پاسد هغه وی دا خو زما رور دی مشر خو زم په کار دی چې زما نوم پکې وي څه خبره وکړه بس یو جرنیل فوجي پاسد تورې اوچته کړه وی هشام امیر المؤمنین ناست سلیمان دغه مخکې خبرې کوي سر د ناخوا جوړو بس خو کېناست هغه بیا هم بادشاهي غوښته عمر ابن عبدالعزیز چې دا خبره واورېده په ژړا شو او داسې هیبت پرې راغی چې ودرېدی نه شو دوو کسو ونیوه او ویې دراو وی مهرباني وکړئ زما نوم خو ما ته پته نه وه چې په دې کې دی ما خو درته ویلو چې زما نوم که پکې لرې کا رجا ته مې ویلي زما نوم دې مهرباني وکړئ زه نشم کولی خلکو یې ته به یې خامخا کوې بادشاه شو د مسلمانانو هغه جامې چې د سرو سپینو ګلکاري وه هغه پټکې چې په هغې به د سرو د سپینو ګلکاري وه هغه چوغه او واسکټ چې د سرو سپینو ګلکاري به وه پې هغه صادرونه چې د هغې نه قیمتي صادر بنو هغه پیزار او هغه هر شی غونډ را یو ځای کړل بیت المال سکرټري ته یې ورکړل وی دا به مهرباني وکړي بیت المال کې به جمع کړي دا د بیت المال دا جمع شو او ښځه یې راکېنوله فاطمې د ښځې نوم و وی فاطمې که دې خوښې چې طلاق دله درکړم ورځ را باندې خدای راوسته امیر المؤمنین شوې بادشاه شوې اوس ما له طلاق راکړې خلک خو دا ورځ د خدای نه غواړي چل مې څه کړی دی وی نه بس په ما د بادشاه د مسلمانانو بوج په سر را پرېوت ستا حق نشم پوره کولی قیامت کې به الله مانه ستا د حق تپوس کوي او ته ځوانه جینۍ یې نو طلاق به درکړم بل خاوند به وکړې هغې وی ما درته خپل حق بخلی دی خو ما د ځان نه مه جدا کوه ماشومان بچي ماشومان واړه د اختر ورځ ده چې دې داسې بار ووته او زامنو ته یې وکړه د زامن یې په ژړا شو بچې ولې ژاړئ بابا د هغې ماشومانو څونه ښکلې ښکلې جامې دي مونږ د امیرالمؤمنین بچي یو زمونږ جامې نشته هغه ماشوم زمونږ ګاونډي دی پلار یې څه معمولي مزدوري کوي څونه ښکلې پیزارې دی مونږ د امیرالمؤمنین بچي یو نه پیزار شته او نه جامې شته وی باب بچې زه دله څه درکړم زه څه وکړم چې کور ته لاړ لوڼه ورته جاړي جینکۍ خو جامې خوښي که نه زمونږ په ګاونډ کې جینکۍ د اختر مبارکۍ له راځي څنګه ښکلې ښکلې جامې یې چولې دي څنګه ښکلې کالیګانې یې چولې دي څنګه ښکلې لوپټې او صادرونه دي مبارکۍ له ټولې جینکۍ راځي زمونږ شلېدلې جامې عمر ابن عبدالعزیز ورته څه وایي وی بچې دوه خبرې دي ما سره خو خپل څه شته نه چې دله درکړم او د بیت المال اختیارمن یم چې اډر وکړم چې څه مې خوښ د بیت المال نه به راشي خو بچې قبر کې به په سرو لمبو سوځمه نو تاسو به دلته وخاندئ خندام خوښه ده او زما د قبر سکروټ کې هم خوښې دي لمبې او که نه زما د قبر جنت هم خوښ دی او دلته ستاسو دا شلېدلې جامې او فریاد هم خوښ دی نه نه بابا ته خو هم په اور نشې پرېږدي ګزاره مه کوئ ښه نه ورته وایي د اختر ورځ ده دې بچو له څه خوراک پکار دی دوی د کوم ځای نه راوړم بیت المال نه خو نشم راغوښتې وی ده راته چل ښیم وی ښه وښایه وی د یو میاشت پیشکي تنخوا راواله میاشت پیشکي تنخوا راواله په هغې به وله خوراک برابر کړو نو د بیت المال سکرټري راغوښته وی دا ماشومان دي خوراک ته اړه کېږي نو ته مهرباني وکړه ما د میاشت پیشکي تنخوا راکړه بلې میاشت کې بیا مه راکوه چې دې له پې خوراک والم او سکرټري ورته څه وایي وی عمر ابن عبدالعزیز دومره ژوند شته چې میاشت ته به پکې ورسې پیشکي غواړئ اوهو نه دونه ژوند خو مې نشته بس ما خپله خبره واپس کړه